السلام علیکم ورحمت الله. دا ټیم زه مقبرې ته راغلی یم او دا زموږ د کلي سریزې مقبرې دي، بلکې په هر کلي کې داسې مقبرې دي، هغې ته سریزې وایي. زموږ د مشرانو سره د خدای ښه وکړي، د آخرت فکر ورسره به ډېر و، نو هغو مقبرې اول ویستلي دي د کلیو د جایدادونو د تقسیم نه مخکې. د دې مطلب دا ده چې دا کمې وقف مقبرې دي، په دې کې د هېچا یوه انچه نه ده نیوی شوي چې د هغه د جایداد نه او د پیسو نه او د روپو نه پکې څه حصې نیوی شوي، بلکې دا سریزې مقبرې وې او د دې نه علاوه نور ځمکې بیا تقسیم شوي دي او هر سړي ته د هغه پوره حصه په ځمکو کې ورکړی شوي ده، څونه چې وه د پلار نیکه نه را روانه. نو دا وقف مقبرې دي او زموږ د مشرانو سره د الله ښه وکړي، مخکیني هغو په هر کلي کې تقریبا دونه مقبرې ویستې دي چې د صدو پورې هغه پوره دي د هر کلي دپاره. خو مسله اوس دا ده چې د هر کلي تقریبا دغه معامله ده چې مقبرې اوس تنګېږي، بلکې تنګې شوي دي. هغې وجه دا ده چې 3 قسمه لینډ مافیا زموږ په دې مقبرو باندې لګیا دي، یعنی 3 قسمه قابضین چې هغو دا مدرسې کې دا مقبرې قبضه کړې. دغه لینډ مافیاز ناجایز کار راغسته دی، حرام قطعي. هغه 3 وڼه زه تاسو ته عرض کوم چې دا کوم قسم قابضین دي زموږ په دې مقبرو باندې. اولنی قسم قبضه کوونکي خو هغه دي چې د هغو پټي چېرته د مقبرې د دې وقف ځمکې ته نږدې وو، نو هغو ورو په کشۍ بیلچي باندې وروره د مقبرې ځمکې قبضه کړي دي. داسې په ډېر کلو کې شته، هغو د هغې مقبرې د وقف ځمکې نه خپل پټی رخ کړی دی، یا پې کور رخ کړی دی، یا پې مارکیټ رخ کړی دی. نو دا یو حرام کار هغو کړی دی. د یو سړي ځمکه وایي کولیش چا قبضه کړی د یو سړي، نو د قیامت په ورځ به وایي توغ جوړ کړی شي او دته په غاړه کړی شي، ټول خلک به ویني چې دا ځمکې قبضه کوونکی دی. او دا مقبرې د ټولې مسلمانانو په شریکه مقبرې دي، د ټولې مسلمانانو دی ګناهګار دی چې ځمکې قبضه کړي دي. نو په دې کې زما درخواست د کومو خلکو ځمکې یا کورونه چې د مقبرو په خوا کې دي، دا مقبرې په پټوار کې ښه مقرر دي، د دې پټوار ته لاړ شي او د پټوار نه دی هغه کاغذ راوړي او مقبره دې معلومه کړي چې مقبره د کوم ځای پورې ده، او که بالفرض د دې خلکو په ځمکو کې یا په کورونو کې یا په باغونو کې د مقبرې ځمکې، نو هغه د خدای د رضا دپاره مقبرې ته حواله کړي. زمونږ دغه رون له دا سوچ پکار دی چې دومره خلکو د هغو د سر نه ابایي ځمکې نه وي، خدای پاک ورله ځمکې ورکړې، کورونه وله خدای ورکړل او د مقبرو ځمکې هغو نه دي قبضه کړي. او تاسو داسې بدقسمته یې چې ستاسو د ګناه ځمکه رسېدلې ده، الله پاک خلکو له ځمکې ورکوي. زمونږ دا ملګري اکثر وایي د طالبانو په وخت کې وایي هغو دا مقبرې راویسته وې د دې پټوار نه او د خلکو نه په زور نیولی وی، نو هغو ډېر ښکلي کولی شوه. یا حکومت وکړی په زور باندې، نو چې حکومت یې په زور کوي او طالبانو در نه په زور اخیستې، که سړی فی سبیل الله ورکړي نو دا څه بده خبره ده. لہذا د دې حل خو دا دی چې پټوار معلوم کړی شي، خصوصا د مقبرو خواوشا چې چا ځمکې او کورونه دي، او د پټوار د معلومولو نه وروسته دی هغه ځمکې حواله کړي. دا حرامې ځمکې دي، د دې نه به رزق راځي، هغه رزق به هم حرامي که پټی پې کړی، که په دې باغ لګولی شوی دی هغه باغ هم حرام دی، که کور یې پې رخ کړی په هغه کور کې مونځ هم نه کېږي. لہذا یو قسمه قبضه کوونکي خو دا دي چې د مقبرې ځمکې قبضه کړي، پټي پې رخ کړي، کورونه یې پې رخ کړي، باغونه یې پې لګولي. قبضه نمبر 1 دا ده. قبضه نمبر 2 داسې ده چې د مقبرې ځمکه خو د مقبرې ده، پټی پې نه دی رخ کړی دی، کور یې پې نه دی رخ کړی، خو بعض زورور داسې دي، ډېر خلک نیکان بدان ټول پکې مونږ شامل یو، چې د مقبرې کې دننه د مقبرې په ځمکه کې دیوال چاپېره کړی، یا کنډتار چاپېره کړی، یا ګټې ایښودي، یا هسې په خپل نوم مقرر کړی چې په دې ځای کې به وروره مونږ مړي ښخوو، زمونږ کورنۍ به پکې ښخېږي او زمونږ خلک به پکې ښخېږي او نور مسلمانان به پکې نه ښخېږي. اوس دا هم حرام کار دی. د دې مقبرې دا وقف ځمکه چې ټولو مسلمانانو ته وقف وي، دا په خپل اختیار کې اخیستل چې صرف زما مړي زما د کورنۍ خلک به پې ښخېږي او نور به نه ښخېږي، دا هم حرام کار دی، ناجایز کار دی. او د دې خلکو دا خیال دی چې مونږ ځای قبضه کړو نو مونږ به پې
مونږ ته به د قبر ځای میلاو شي. دومره خلکو خپل کور یې هم نه و، ځمکې هم نه وه، خدای پاک ولې د قبر ځایونه ورکړي، تا به خدای د قبر نه پاتې کوي. او که دې دا خیال چې مونږ ټول رشته داران او پلار او مور او بچي او په یو ځای کې یو، نو مونږ به په دې قبر کې د یو بل سره سالیک سلیک کوو، نو دا هم قمقلتوب خبره ده. دوی هم سالیک سلیک د یو بل سره نشي کولی. زمونږ پیغمبر په مدینه کې ښخ دی او مور بیبي په ابوا کې ښخه ده او بچي په جنت البقیع کې ښخ دي. نو دا کار چې دی نو دا جایز نه دی. دا په جومات کې چې یو سړي ځان له ځای نیولی نو خلکو ته څونه بد ګوري چې وقف جومات ته د پکې ځان له ځای نیولی دی او بل څوک پرې نه پرېږدي. او بعضې سادهګان لا داسې دي د مقبرې وقف ځمکه وي او په وقف ځمکه کې وروره ځان له قبر جوړ کړی او دا ما ځان له نیولی، څوک به پرې څوک نه ښخوي. دا غلط کارونه دي. نو په دې په ذریعه اوس نوی نسل خو ماشاءالله هوښیار دی، نو مونږ به خپل مشران پوهه کوو او په دې مسله باندې یو پوهه کوو چې د مقبرې ځمکه که تاسو ځان له په کنټرول کې اغستې، دا ګټې ورته چا پیره کړي یا دیوال یې ورته چا پیره کړی دی یا کنډتار یې ورته چا پیره کړی او نور څوک پکې نه پرېږدی، نو دا جایز کار نه دی. بلکې د مقبرې ځمکه به عامه وي، په دې کې به د چا خاص ځای نه وي، د چا کورنۍ ځایونه به پکې متعین نه وي. نو دا دویم قسم قابضین دي. او دریم قسم قابضین خو هغه دي زمونږ په مقبرو کې چې هغو ځمکه هم نه ده قبضه کړي، ځان له پې باغ پټی کور نه دی رخ کړی، نه په ځمکه کې کنډتار چې دی هغه لګولی دی، خپل مردې په یو ځای کې دفن کړی دی. خو بیا یې دا چل کړی چې یو 2-3 بورې سیمټي راوړي او باجري راوړل او وروره ثابت قبر یې سیمټي کړی دی او ثابت قبر چې دی هغه مضبوط کړی دی او د 100-200 کال لپاره دا ځمکه قبضه کړي. نو اسلام کې حرام دي قبرونه پخول او په قبرونو ماربل لګول او سیمټ او باجرانې پې لګول او دا مضبوطول د دې قبرونو، دا اسلام نه دی. که زمونږ د خلکو دا خیالي چې زه به د خپل پلار او د نیکه قبر سیمټي کړم او ماربل به پې ولګوم او د مور او د خور او د رور دا به زما د هغه سره محبت وي، دا محبت هم نه دی او دا ګناه کار دی. که سړي خپله ځمکه نو هم پکې شریعت د دې اجازت نه دی ورکړی چې ځای کې د مقبرې ځمکې هغه سیمټي کول او په هغې باندې ماربل یې لګول او دا د محبت نښه ګڼل، دا ناجایز کار دی. او بل دې ته سوچ کول پکار دی چې اکثر مونږ په دې مقبرو کې قبرونه کنو نو هډوکي پکې په نظر راشي، مونږ سیټ ته کو بل مسلمان پکې دفن کو، نو دا هډوکي چې پکې د چا رالو دا د چا به پلار و یا به مور و یا به رور و، نو که هغو دا د دروغو دا محبت کړی وی او دا ځایونه یې پلستر کړی وی، نو نن به پکې زمونږ د مسلمانانو د قبرونو ځای نه و. یو دا ناجایز کار شروع دی. دا د مقبرو کې دا قبرونه پخول دا دریمه قبضه ده. که ستا خپل پټی هم او خپله ځمکه دې هم نو په هغې کې هم اسلام اجازت نه دی ورکړی چې ته سیمټي کول وکړې. ها صرف یو اجازت اسلام ورکړی چې که د قبر په دې هم ځان پوه کول پکار دي که چې قبر د ورکېدو خطر وي. مثلا دا اوس یو قبر دی په دې باندې بار بار باران کیږي، نو دا چونکې کوهان نما جوړي هغه خاوره ته سیډون ته ځي، نو څه وخت بعد به دا قبر ورک شي. نو عالمانو لیکلي که صرف دا خطرې نو اسلام دا اجازت ورکړی چې د قبر د شناخ باقي پاتې کول دپاره داسې څه طریقه وکړه، ماربل او چپس او سیمټونه نه، داسې څه طریقه وکړه چې د دې قبر دا خاوره چې کوم ده که نه دا خاوره نه ورکېږي، د باران سره وړی کېږي نه، نو چاپېره ترې ګټې کېده. لکه اوس دا یو قبر دی زموږ په دې مقبره کې، زه دا قبرونه نه پېژنم خو دا ګورئ دا ساده ګټې ترې چاپېره ایښودي دي. اوس د دې سره دا خاوره منې شوې ده او دا قبر شناخت په نه ورکېږي. او که ډېرې جو په دې کتبه ته نوم ولیکه صرف چې دا د پلانکي قبر دی چې پېژندی کېږي، نو دا طریقه ده. یا داسې طریقه لکه اوس دا دې تیار چت چاپېره ایښودی دی، نه پکې سیمټ شته، نه پکې باجري شته، نه پکې سیخ شته، نه پکې ماربل شته، تیار چت دې داسې چاپېره ایښودی دی چې دا خاوره اخوا نه ځي. نو دا 3 قسمه قبضه کوونکي دي زموږ په دې مقبرو کې. نمبر 1 لینډ مافیا د هغو ځمکه قبضه کړي. نمبر 2 لینډ مافیا د په دې مقبرې کې ځان له مخصوص ځای نیولی دی چې دا زموږ د کورنۍ یا د خاندان دی. او نمبر 3 لینډ مافیاس چې بیا دي هغه سیمټي کول کوي. نو که زموږ دا خلک د دې 3 حرامو کارونه په لار شو او د اسلام په عمل باندې وچلېدل، نو زموږ مشرانو د دې کلي بلکې د ټولو کلو مشرانو ډېر زبردست ځایونه وقف کړي، د صدو پورې کار کوي. الله دې موږ ټول پوه کړي چې زور را باندې نه او لخته او ډنډه نه نو موږ په خپله مرضۍ صحیح کار نه کوو که نه، دا زموږ کمزوري ده. نو زما دې 3 واړو قابضینو ته درخواست دی په کورونو کې دا خبره وچړلی شي چې دا قسمه عملونه ختم شي. مننه
ټولو اوریدونکو جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.